بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. قدرمنو، په دا وخت په کوهاټ تانده ډیم کې موجود یو د ریسکیو معلوماتو تر مخه چې په هغه وخت هغه ځای کې مونږ کوم معلومات راواخیستو په هغې کې تقریبا 19 کسان لا تر اوسه میلاو شوي دي، ریسکیو شوي دي، چې ټوټل کسان 15 پورې ښودلی کېږي معلوماتو تر مخه. په هغې کې 19 کسانو کې 15 ژوندي دي، لا یو سیریس دی، یو پکې ریسکیو هلکار سیریس دی چې کوم په مختلف هسپتالونو کې دي. 11 کسان پکې لا تر اوسه جمباک شوي دي چې هغه غیب دي. اپریشن لا شروع دی، جاري دی. د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ سینیر مشران غړي راغلي دي د خپل اظهار غم د پاره، او په دې ځای کې د ستر ټایم نه دا هم ولاړ دي. یو دوه خبرې دوی سره کومه. تاسو د یاد وي چې ما سره په دې اړخ چې کوم ولاړ دی ایډوکیټ افتاب عالم دی، نو دته د دې شي ډېر ښه معلومات دی چې دا ډیم دا د چا انډر دی، په دې کې ګناهګار څوک دی، د دې مین وجوهات څه در سره شریکوي، څه اظهار خیال سره رایې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتاب ډېره زیاته مهرباني. دا راته ووایه چې دا کوم نن حادثه وشوه د کوهاټ په تاریخ کې، زما په خیال دا اولنۍ غټه حادثه وه. بالکل همداسې ده جی، یقینا چې ډېره غټه حادثه ده او سانحه ده کوهاټ په تاریخ کې، او د دې څوره هم لواحقین دي هغو سره موږ په دې غم کې برابر شریک یو او انتهایی پې افسوس کوو. خو الله طرف نه یو مقرره وه او دې کې لکه څرنګې تاسو خبره وکړه، ظاهره خبره ده چې دې کې نیګلیجنس شوی ده، بېغوري شوې ده چا طرف نه. او دا ډیم خو اسې راځي د ټوریزم ډپارټمنټ انډر، خو د ډسټرکټ انتظامیه چې ده هغه کنټرول کې د ټول ډپارټمنټ وي، هغو ته جوابدي وي، هغو پې سوپرویژن کوي. نو زه خپله دا رایه ده چې دې کې خامخا بېغوري شوې ده چې 25-26 ماشومان هلکان یو کشتۍ کې سوریږي. ظاهره خبره ده چې د حادثه به د اورلوډینګ په وجې شوي وي، او بیا د دې نه غټه بېغوري دا شوې ده چې دا کشتۍ ماته نه لګي چې دا چېته ډپارټمنټ یا کنټرول کوي یا چا نه ان او سي اخیستې ده یا چېته اجازت په بنیاد باندې دا ګرځي. او بل دې کې چې کوم پریکاشنري میجرز وي، کوم د سیفټي والا میجرز وي، هغه هم بالکل نه اخیستل کېږي لکه څرنګه موږ دا شی ګورو. او وجه دا ده که دې کې چې تا لایف جیکټس وای نو یقینا خبره ده چې دوره توان به نه کېدی، دوره زیان به نه کېدی. خو بهرحال الله طرف نه هم ده، خو دې کې بېغوري ضرور شوې ده. او زه خو دا یم چې کوم د دې بېغورۍ والا خلک دي هغه د کیفر کردار ته پکار ده چې ورسي. تاسو هم د کوهاټ یو مشران، یو سینیر پولیټیشن یې. په کوهاټ کې تاسو څه وایي چې که هغه په دې کې ډي سي دی، که هغه په دې کې اسسټنټ کمشنر دی، که هغه په دې کې ډي پی او دی، هغه په دې کې پوره ګناهګار دی، ایون چې د ډیم کوم خپل انتظامیه دی هغه په دې کې پوره ګناهګار دی او که نه؟ زه دا یم ډي پی او خو یو ځان ته لاینده هغو خو دې سره څه تعلق نشته، ځکه چې هغو خو کرایم سره تعلق وي. خو دې کې ظاهره خبره ده چې سیول انتظامیه چې څوره هم ده هغو د څوره هم لاین ډپارټمنټس دي هغو په کنټرول کې دي، هغو په سوپرویژن کې وي. نو هغو ته دا پکار وه لکه زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې دا تانده ډیم سراسره ګنډیالي ډیم ده، دریای سیند ده، په دې کې بې شماره کشتۍ چې هغه څه د فشریز ډپارټمنټ نه چا ان او سي اخیستې ده، چا نه ده اخیستې، چا ټوریزم نه اخیستې ده، نه ده اخیستې، الیګل چلیږي. خو یوه خبره په دې ټول پروسس کې متفق په دې خبرې باندې هر یو سړی پوهېږي، عوام ټول ګوري چې د څوره کشتۍ چلیږي دې کې سیفټي میجر چې دا نه ہونے کې برابر ده. نو د دې سره خامخا دا واقعیا که د دې روکتام ونه شي نو خدا نه خواسته دا مستقبل کې هم داسې واقعیات داسې ورځ بله هم راتلی شي. مهرباني. ښه کتونکو، د افتاب عالم صاحب خبرې اترې تاسو اورېدې، نسیم افریدي صاحب سره دوه خبرې اترې کومه چې په دې کې کم ګناهګار دی، کم په دې کې خاص کر چې کم بېغوري شوې. تاسو سره نسیم به یې څه شریکوي چې آیا د دې خلاف څه مقدمات، څه ایکشن اخیستل پکار دي، یا دوی هغه ایکشن ته څه سټیپس، څه تیاری، څه سوچ کړی یا نه؟ نسیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې په دې کې ګناهګار څوک ګڼې؟ افتاب عالم صاحب تاسو سره خپلې خبرې اترې شریکې کړې، او هغه ګناهګار چې کله تاسو ته میلاو شي ایز ا پی ټي آی سینیر ممبر، تاسو څه وایي ایکس ناظمیاله کوهاټ چې هغوی خلاف بس تاسو څه سټیپس راوچتېږي یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې نن په کوهاټ او د کوهاټ په ډیویژن په تاریخ کې ډیره المناکه، ډیره افسوسناکه او ډیره غټه سنها شوې ده چې په دې باندې د پوره مونږ خو څه کوي چې پوره د کوهاټ خلک افسردان دي او
لکه څوک دي په دې باندې او موږ چې څوره د دې لواحقین دي مور او پلار دي هغوی ټولو په غم کې برابر شریک یو او الله تعالی د هغوی له صبر ورکړي دا تاسو چې څنګه خبره وکړله چې اوس قبل از وخت چې زه وزایم چې یاره دې کې دا کس یا چا پرې تور پرې کوون دی چې یاره د ده دې وجې نه خو دا یقینا خبره ده چې لاپروایي یا کوتاهي شوې ده هغې نه بعد دا حادثه وشوله چې کوتاهي یا لاپروایي نه وه شوې نو بیا په یو کشتۍ کې 26 یا 35 کسان یا 28 کسان ماشومان چې کوم وو نو دا به دومره غټه حادثه به نه کېدله خو د لاپروایي شوې ده چې چا طرف نه شي خو دې کې ډپارټمنټس چې څوک هم دي انوالو دي تاسو خبره وکړله چې د دې خلاف به قانوني کاروایي کیږي چې څوک هم په دې کې راووتلو نو هغې خلاف به مونږ خو پرېږده پارټي خو پرېږده ټول کوهاټ به د هغو خلاف سټینډ اخلو په هغې باندې به اکشن اخلي په هغې باندې عدالت له تګ وي چې څه کم حد پورې تګ وي ځکه چې دا وړه حادثه نه ده شوې 26-28 خندانونه د دې نه هغه شو پوره ضلع یې چې کوم دی لکه په دې باندې غمګینه کړله اوس بیا لکه څنګه د موږ د ورور خبره وکړله چې کیدای شي په مستقبل کې بیا خدا نخواسته چې د دې روکتام ونه شي په دې باندې اکشن ونخیستل شي هغې کې چې کوم ملوث خلک دي یا چې چا د وجې نه شوي دو هغوی له سزا میلاو نه شي بیا هم کیدای شي داسې حادثه کیدای شي بیا هم داسې حادثه کیدای شي نو هغې د روکتام دپاره ټول نه غټه خبره ده چې دغو خلکو له سزا ورکول ضروري ده چې دوی له سزا میلاو شي نو دا مخکې خلکو دپاره یو عبرت شو چې یاره ته د چا د بچو د چا د کور یا د چا د ځوانانو سره د ژوند سره خو لوبې مه کوه چې ته لکه تا ډیپټي دو تا ذمهوري دو هغې چې څنګه ته خبره وکړله چې جیکټس یا چې کوم دی هغې چې کوم مکمل انتظامات سیفټي میجرز دي هغه نشته نه هونه کې برابر خو پرېږده زه وایم چې 0% هم نشته دی بس یو چلیدلو اوسه پرې چلیدلو خو هغه غیر رزلټ دا ده چې نن یو غټه حادثه وشوله بیا هم کیدای شي انشاءالله موږ ټول په دې کې د دغو خندانونو سره دا یقین دا باور ورکوو چې موږ د سره په دې کې ولاړ یو او دا خلکو خلاف به موږ انشاءالله هر حد لڅو مهرباني کتونکو په دې کې صرف 15 ماشومان نه 15 خاندانونه 15 کلي په دې کې په دې غم کې تاسو ته یادوي چې شته دي نسیم بای معلوماتو تر مخه چې پوره کوهاټ به په دې کې ولاړ وي تاسو ته او پوره کوهاټ به انشاءالله په دې کې خپل کوشش کوي چې هغه کم د مشرانو نه وي د انتظامیې نه وي چاهې ایکس وای زیډ د چا نه هم وي چې خپل تپوس وکړي او د دې ماشومانو ته خپل انصاف ورکړي چې په روان وخت کې په کوهاټ کې داسې تاریخي حادثه بیا مخې ته رانه شي غواړم چې وخت تر وخته کم معلومات موږ ته میلاویږي هغه تاسو سره شریک کړو نو موږ سره اوسئ